په ودونو کې اجړاګان ګډول، دمې ګډول او ګانې بجانې ویل دا څنګه دي؟ د یوې سوچو د یو زنانه په دې کې اختلاف دی. نو په ودونو کې دمې ګډول، اجړاګان ګډول یا پکې ګانې بجانې ویل دا ناجایز دی او حرام دی. الله جل شانه فرمایي ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې په هغه سړي د لعنت چې د ښځو سره مشابهت کوي، او په هغه ښځه د لعنت چې د سړو سره مشابهت کوي. نو اجړاګان د سړو مشابهت کوي یا حقیقتا اجړاګانې په ودونو کې ګانې بجانې وایي، نو دا حرام کار کوي او دا ناجایز دي. او په کومو ودونو کې چې اجړاګان ګډ شي او دمې پکې راوستلی شي او ګانې بجانې پکې، الله د دغې ودونو نه د دغې نکاح نه خیر اوچتوي. که مو خیال کړی چې کله کوم واده کې ګانې بجانې او اجړاګان پکې ګډ شي، د واده نه پس په دغه کور کې اکثر بیا اختلاف پیدا شي، ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د دغې نکاح نه د دغې واده نه الله بیا خیر اوچتوي. وجه همدغه ده. نو د سیچو خبره ټیک ده او د ښځې خبره چې دا ټیک نه ده.